عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش داغه بیا اسمان تتلل دا هم د الله د قدرت یو عجیب او غریب کرشمه ده او داسې کرشمه ده چې انساني عقل چې دی هغه ورته حیران شي. د انسانیت د عقل تقاضا بالکل دا نه کوي چې دا سو او سو شو، ځکه چې په دې کائنات کې هر یو کار الله پاک داسې کوي چې هغه ستا د عقل نه باري. اب بیا خبره ده چې انسان کې دا سوچ نشتا یا انسان پې پوهیږي نه، جدا خبره ده، لیکن دا الله ټول کارونه چې دي په دې کائنات کې هغه د انسانیت د عقل د تقاضې نه باري. مانه یو سړي تپوس وکړو چې بعضې خبرې د اسلام داسې دي چې هغه د سړي په عقل کې نه راځي. ما ورته وویل چې خبره ټیک ده، په عقل کې ضرور راځي، لیکن چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدایي انساني عقل چې چرته ودرېږي او چرته ختم شي هلته د دین ابتدا شروع شي. نو دین د عقل نه خلاف نه دی، خو د عقل رسایي ورته نه کېږي. اوس د اسمان ستاسو د عقل نه خلاف دی، ته ګورې ورته چې پاس یو شین غوندې چت دی، لیکن دا څه شی دی؟ دا د څه نه جوړ دی؟ دا څنګه ولاړ دی؟ دې ته ستا د عقل رسایي نه کېږي. یا د ورځې شین چت غوندې ښکاري، د شپې پکې څه دومره دومره ډیوې بلې شي، رڼا جوړه یو دومره غوندې کیکوړی پکې راښکاره شي او ټوله دنیا یې رڼا کړي، هغې ته سپوږمۍ وایي. دا څه شی دی؟ بیا د ورځې یو دومره غوندې کیکوړی راوباسي، دا اوس وګورئ د انور ته خو دومره کیکوړی دی، او د خدای چې څومره خدایي ده دې دومره کیکوړي رڼا کړی، خو دومره دی که نه تاسو په نظر چې ښکاري؟ نو دې دومره کیکوړي دا ټوله دنیا وګوره رڼا کړې. بیا دې کیکوړي کې سا سره چولې، په اوړي کې وګوره په دې کیکوړي کې سا سر دی، او په ژمي کې وګوره بیا دې کیکوړي کې سا سر. ژمي کې وایي چې خوځېدی تی نه، او اوړي کې وایي چې نږدې نه ورتلی، مغه یو کیکوړی دی، مغه یو شی دی. او په اوړي کې وګوره تی اورې جوړ کړی ور نږدې کېدی نه شي، او په ژمي کې وګوره تی بړستنې جوړه کړې وای چې پکې پروت. نو دا دنیا چې دا د الله کارخانه ده، ستا د عقل رسایي ورته نه کېږي. ایو بزرگ وایي چې ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا. ارشنه یا الله ستا کاریګری مالي خدا داسې کارخانه ده چې تا فضل نه ده جوړه کړې. د دې څه مقصد دی؟ اوس بل قدرت ته دې ګوره. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا. روانو بو کې د مئی پیدا روانو بیا د څنګه پیدا دغه مئی دی د اوبو نه بار کړو مړ بشي. اوس تا په اوبو کې 15 منټه غو پکومت ته به مړ شي، او مئی د اوبو نه بار راو بس به مړ شي. ته اوبو کې نشي ټینګېدی او مئی بار نشي ټینګېدی. خو دا ستاسو عقل کې راځي؟ عقل کې راځي؟ نن د جمعې ورځ ده، دا خو به ما عقل کې راځي که نه چې دا ودونو له مدر چېرته تلي راغلي بل قسم غصه راځي د دې جمعې په ورځ که ورید پرید یم. افسوس دا دی چې هېڅ وس مې نه هېڅ یعنې زاریان یم دې خلکو ته چې و بدبخت قومه عقل در نه کم خوا لاړو. ښځو کې عقل ختم شو، هلکانو کې عقل ختم شو، بوډاګانو کې عقل ختم شو. بالکل قسم په خدای دی چې د رحمان بابا درې نیم سوه کاله مخکې شعر 14 سنې زما په دې زمانه باندې فټ چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، په معنا کې د چارپایو په حساب. دا انسانان بالکل مانوي چارپای دي،
زناور دي، انسانان نه دي. انسان چې وی هغه د انسانیت کار کوي، او د انسانیت کار هغه ته وایي چې کوم کار خدای ویلی دی او د هغه رسول ویلی دی، دې ته د انسانیت کار وایي. دا موجوده وخت کې چې تاسو کوم کارونه ګورئ دا د انسانیت دي، دا څه د انسانو کارونه دي چې دا مونږ یې کوو. د دې جمعې مبارک ورځ ده. بله ورځ رانه چا تپوس وکوئ چې د دې جمعې په ورځ کې رښتیا داسې یو وخت دی چې د سړي دعا ورسره ملګري شي نو خدای هغه کار کوي. ما ورته ویلې مالې هغه وخت اوس خدای د دې جمعې نه ویستی. وی چې ولې؟ مال د جمعې شپه او د جمعې ورځ خو په پاکستان کې د لوی لعنت شپه ده، چې د جمعې شپه او د جمعې ورځ د رحمت شپه وه هغه ورځې لاړې. اوس خو د دنیا ډمتوب او کنجرتوب وګوره د جمعې په شپه، د دنیا ډمتوب د سرمایه‌دارو په کورونو کې مو ګوره او د غریبو زنطلاقو په کورونو کې مو، د سوټمارې زامنو په کرۍ ډمتوب کور ته روان کړی، د سوټمارې زامنو. دا زه چې دلته دا خبره کوم نو زما دې کلي کې هم دا د سوټمارې زامن ډېر چې دا پوګه کړی یو روان کړی، او د سرمایه‌دارو په کور کې چې څه لګېدلي هغه تاسو ټولو ته پته. نو د جمعې شپه داسې تېره شي د ورځې واده وي. څه درته واده نن دی، شروع کله نه دی، نن یې 15مه ورځ ده چې شروع. ځکه دا وایي ویل دا خویندې میندې به نکریزې نه راوړي، دا ښځې پودړې چې ساتلي دي مونږ که او دا زړې پوسکی دا زړې هلکه دا خو نیټه ډېره لرې ده. ویل دا خویندې میندې به نکریزې نه راوړي، زړه پوسکی پکې وایي. نو صاحبه څوارلس ورځې مخکې هلکان دي او جینکۍ دي او نکریزې دي او پکې شمې بلې کړي دي او برنګا 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 څه چل دی. نن یې ترور نکریزې راوړې، نن یې خور راوړې، نن یې مامي راوړې، نن یې چاچي راوړې، نن یې پلاني راوړې. 14 ورځې ټوله علاقه ته د خدای په عظیم قهر کې ګرفتار. نو څه کې که سوی خو جنګ دی، جګړه ده. که سوی وایي خوشحالي په مونږ نه پیرزو کېږي. الله دې دا خوشحالي ستا په کفره مړه کړي. خوشحالي دې ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بدبخت قومه او ظالم قومه، زما دې د خدای په ذات قسمی او بیا دې زما د خدای په ذات قسمی. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د جمعې په ورځ چې د لاهور ښار تماشا وکړه، چېرته بازار ته وتی و، نو د جمعې په ورځ یې په منبر وویل چې او لاهوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا، تمہاری قبریں آگ کی تندوریں ہیں، تاسو قبرونه د اور تنورونه دي. مولانا شمس الحق افغانی سے تپوس ته وکړو چې حضرت دا رښتیا دي؟ هغه ورته ویل اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں بتا دوں، چلے میرے ساتھ. څنګه کې کېناسته او د لاهور هغه عظیم ادیرې ته بار لاړ. مولانا شمس الحق افغانی قرآن خوړو چې په دې مخې راته لاس ووالو او راته وویل چې وګوره د ادیرې ته، وی چې د ادیرې ته مې وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې، هر قبر نه. وکئ سم خوښه د هغه کوئ، ستاسو قبرونه به د اور تنورونه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي دي دروغ دي؟ دروغ دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاکیدی په قبر کې او خلق درنه لاړ شي نو آتاه ملکان، دو د خدای سپایان درته راشي. سردار کونین فرمایي چې په څه شکل کې راشي؟ په داسې غصه او د غضب په شکل کې راشي چې الله دې امان راشي، او په داسې شکل کې وي چې سړی ورته وګوري هغه ړبوټو ځي او د لاس نه ونیسي او کېږي. دی خو وګورئ دا هم یقین نه راځي، دا خو هم یقین راځي که نه چې خدای شته، د خدای یو قانون هم شته، یقین هم دی. دا هم یقین شته چې پاکستان شته او په پاکستان کې یو قانون هم شته د انګریز جوړ کړی د لارډ میکالې، شته پکې قانون.
د دې قانون خلاف ورزي چې وکړي تاڼې والا دې ونیسي اولاد کې دې واچي او درته صبر وغواړي د قبر ملایکې د پولیس کې خاص سړي ساتلي چې هغه وهل ټکول چې کوي او ورته راوغواړي څه چل دی جی وایي د کسټډي ده تاڼه کې چې ریمانډ در باندې 3 ورځې والي هغې ته دوی کسټډي وایي نو د مرګ ملایکې درته د شپې راوغواړي او دا خپې دې داسې اوچتې کړي او دې تلو ته دې لرګي ونیسي دې تلو ته چې وایه فلانی کار تا کړی که نه دی کړی که دې نه یې کړی نو چې کړی مې دی هله به دې ځان خلاصي دې خوا وګورئ د دنیا حکومتونه چې د دنیا د قانون جرم وکړي نو 3 ورځې ریمانډ در باندې والي او په تاڼه کې تلو ته د لختې ونیسي او تاله 85 کاله عمر خدای در کړی او ټول عمر دې د خدای د قانون خلاف ورزي کړې ده نو ته به په قبر کې په کسټډي کې نه یې داسې ستا د مور باچهي ده مولانا کالې ورته وې وروره څه پوښتنې کوئ مونږ چې مړه شو او په قبر کې ملایکې راته راشي نو مونږ به ورته څه وایو دا د پیرنګیانو زمانه وه مونږ ورته دا وایو آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا ملائکې رالی نو یو خدای پوښتنه وکړه او د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبا ورته څه وایم زبا ورته وایم سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں وے سرا کا وے زبا ورته وایم کہ بچو واورئی نہ خدای پہ جنم نہ رسول پہ جنم بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں وے سرا کا جارج پنجم میں خدای او د انګريزانو بادشاہ او وے سرا د دلی چې او هغه می پیغمبر ټول عمر می داغي په قانون کې تیر کړی دا خدای او رسول خود پہ جنم آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا زبورتا ہے سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں ایسا را کا مونږ بداوي هغه خلق لاړ چې قبر کې ملائکه ورته راشي ملائکه راشي او دې ورته وایي کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرے نہ دیکھ لو کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرے نہ دیکھ لو یہ مور کس کی ماتھے کے اوپر لگی ہوئی مانا سب پختنے کے وہی زما تندی تا وګورئ د سردار کونین مور زما په تندی لګېدلی چې نږدې را نشئ داسې خلک به اوس داسې خلک جناب رسول الله فرمائی قیامت کې به یو سړي باندې فیصله وشي چې دوزخ ته ځي سردار کونین به ولا په مخ راشي ته چلو شو دی روانه تلا د میزان مسپکش تلا د میزان قرآن هم کتلې واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان سردار کونین به یا تلا بیا راوړی دا وخت کې به رسول الله یو چیټ لیکي او د نیکۍ په تله کې به وایي هغې کې به څه لیکي چې هغه سړی دې څنګه دوزخ ته لاړ شي چې د چا خولې به په ما درود ویل به یکدم بیا د نیکۍ تله په ځمکه کښېني او د بدۍ به اوچته شي زولنې اچولې به ترې وباسي او جنت ته به واستي زما عزیزانو خولې عادت کوي خولې یا په الله الله یا پا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خلی عدد نن دا دے ټول ملک دا خلی تا وګوره دا څه وایي دا څه کوي
د بني ادم خله خدا سي نه، د انسانانو خله خدا سي نه. اوس تو ګوره رحمان بابا وایي الکه تاسو نه د یو سړي چې پچا مینی په دنیا د خدای کې بل چا سره خبرې کول خوند ورکوي سیوا د هغه نه. اسمه مین خو یې نه پوهېږي نه کنه دا دغه رونه یې په قبر کې ته ملایکو تپوس کوي چې من ربک ویل من ربک ورته سر رب کې وګیا ما یو قپ مړای بنئ چرته ټول روټي خلاص یې وې شک مشک څه پوهېږي خو هغه نه رحمان بابا نه تپوس کوي چې شک څه ته وایي کنه جی خو هغه ته پتا و هغه وای چې کم کلام چې ز بیتال چا سره وکړم کم کلام چې ز بیتال چا سره وکړم سلطوبی دی په هغه کلام زما انتها د عشق او د مینې انتها کم کلام چې ز بیتال چا سره وکړم سلطوبی دی په هغه کلام زما اے زما محبوبه تا نه بغیر چې زه چا سره خبره وکم نو سلطوبی می دی په هغه خبره باندې چې تا نه بغیر مې بل چا سره کړی یعنی خبره دې زما به تا نه بل چا سره لاولي خبرې خو یار سره خوان کوي خبرې خو د زړه سړي سره خوان کوي اوس تاسو په ایمان وای چې دا د نن ورځ دا ګنټې خلکو رواني کړي کنه دا لوټونو وای هلکه څه کوي څوک یاره د پلاني د زوی واده دی خدای دې بې خو باسي خو داسې وایي که نه نو خدای دې ستا کور لوټي کور دې د میردین جومات شه د 2 روپو به وریجې خورې او 200 روپو د ګټه روانه خدای دې تباه کړه چې هلاک خدای دې د هغه کور روان چې ټول عمر په مزدورۍ دا سنبه شلیدلي او په دغه ورځ په قرض راټولي کړي او د کټه سرو بچولی پې روټۍ کړي کله کله زمونږ علاقه کې چې واده چې د کوره سهار 9 بجو نه په کورسۍ ورته ناست سهار چې راووتم یو السلام علیکم بېګا دې هم جوړ نه ده خوړلې خدای دې دا مردار مخ داسې دې ورته شپه تېره کړې ورې ته ناست یې دې وریجو ته مړی لږ سوچ وکړه که د غریبو ودونه دي هغه داسې د سرمایه‌دارو واده و 13 ورځو کې په یونیورسټۍ زما خپلم عزیزان مې دولت پیسې ورسره دي یو ځای کې ناست وم او زمونږ یو کلیوال را اوس زه نه وم لیدلی نو دکاندار ته تپوس وکړو چې کوم ځای نه رالی حاجي صاحب چې خدای چې د پلاني د زوی واده و دا ویښې و تیکې مې داسې وخوړې چې داسې شندې مې پرې وکړې اوس چې دا جومات ته راتلم په ټلیفون مې همغه واده والا سره دا خبره وکړه اوس مال ستا غوښې او تیکې وخوړې د شیطان پاروام لکونه روپۍ ولاړ تاسو ووایئ دا خبرې په تاسو اثر نه کوي یا دا خبرې چې څوک کیسټو میسټو کې واوري اثر پې نه کېږي کوئی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد زیادہ شاباس طالب نہیں آزاد اثر کئی کا نہ کئی بس یو خبر دا جمعه ورځ د سره وی لیکن په دې قوم دا خبره سره که سړی وای چې نه ښځه داسې چلو کی وای سړیه دا خلک بس دلته یو دی یو شی دی هغه ته مې وی چې داسې چل دی چې دا واده دی دا سنت طریقې سره ما ته وچی مولانا صاحب ته ما چې خبرې خلک بس وای په ما را برند اړه کې مې وی چې د متعلق زما دا عقیده وه چې دا غرت دی غرت دې ته وایي که نه کبي خیال کړی چې دا سړی شوتلو ساک خوړلی دا بې اختیار یو برت ناري دې ته غرت وایي ما اړه کې وی چې دا غرت دی خو رښتیا غرت وخت ما ته وایي چې خلک بس وایي زه کوم دا اوس ده سره دې نه مخکې خبره کول چې دي دا خرطوب ښځې بیل کې وایي دا خلک بس دا ټول پاکستان دی وایي چې
بجلیګر مولا نه لوی بے غیرته بل نشته. د لور د زوی په واده روټای نه دا ورکړي. دا ټول پاکستان دی. دا ټول پاکستان دی وایي چې د لور په واده روټای نه دا ورکړي. بجلیګر مولا نه لوی پلیت بل نشته. پلیت خو لا بیا هم ښایي پاک شي. زمانه پمن سپی هم ښه دی. دا پمن سپی نه چې په سړک وګوري. زمانه دا هم ښه دی. ودې زخ څه خلق میں گوید کے خسرو بت پرستی میں کند. خلق میں گوید کے خسرو بت پرستی میں کند. آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیس. وی خلق وی چی خسرو بتانو تسجدی کئی عاشقو کنا. آرے آرے میں کنم با خلق عالم کارنیس. مکافر عشق بودے اسلام مرا درکار نے. بت پرس راته زه د عشق کافر ما اسلام سره مېړو څه کار نه. زه غیرتی نه زه پښتون نه زه د بړو جوړای. تاسو پښتاني تاسو پښتاني پښتون خزه بربنده وګار ګرځي. هیڅ شرمېدل. تاسو پښتاني لونه بربنده بار ګرځي. مونږه پښتانه چې یو کنه پښتون خو دې ته وایي چې ښځې ته به چا کاږه وکتل په دې مزغونه به وله ګولۍ ویست. نن د پښتنو ښځې راشه چې درته وښیم په آرمي سټېډیم کې وخلا وخلا نارې وایي. راشه داسې پښتانه نه پښتو شته نه غیرت شته نه دین شته نه اسلام شته. د ځنګلو څاروي بس وانډې پسې ګرځي. د شپې کې دړان یو وګو پسې ګرځو. ته پوه شوې دین مذهب اسلام پښتو غیرت ایس کمپلیټ خاتمه دار شي په پاکستان کې. اوس تاسو ته د عیسی علیه السلام کرشمې بیانولو دغه کول دي تاسې ځان ستړی کول دي. دا به بلې جمعې ته ګورو. آخر دعوانا د دې د بنیاد نه تاسو وګورئ چې د عیسی علیه السلام د مور بیان په کومه طریقه پیدا شوی. بیا د عیسی علیه السلام پیدایش په کومه طریقه شوی. بیا دغه قوم ته مخاطب کېدل او ورته د خدای پیغام پیش کول دا څه د عقل خبره نه وه چې ټوله دنیا یو طرف ته او یو سړی بل طرف. د ټولي دنیا یو خیال وي او د یو سړی بل خیال. دا صرف د الله په توفیق کې دیشي کینی دا د عقل خبره نه ده. عیسی علیه السلام یو بے پلاره بچی په بیت اللحم کې پیدا شوی او د شام په علاقه باندې او بیت المقدس په علاقه باندې د ثابت دنیا ته د یو خدای د توحید دعوت ورکول دا څه د عقل خبره خو هغه وجه څه وه. تاسو بڑا کې دا وایي چې دا یریدو نه عزیزانو یره همیشه د پاره هغه وخت کې د سړي پړه کې راځي چې هغه ته اعتماد د خدای د سهارې نه وي چې ته دا وایې چې دا کار په ما خدای کوي او خدای راته وایي. هغې کې خو د یاري بیا سوال هم نه پیدا کړي. عیسی علیه السلام د توحید دعوت ورکو قوم او په یو आवाज ټول قوم انکار خبره چلیدا. خلاصه دا راووته چې عیسی علیه السلام رونی سي او مړی کوي او کوټه کې واچوي. کوټه کې غیر کو یو مشر ورپسې ورننوتو چې راویستوی پاس نه جبرائیل چتو شلولو د اسمان ته بوتلو او هغه مشر چې دی د په شکل شو چې راووتو ویل عیسی نشته ویل خو ته یې کړ بس خپل مشر یې مړ کو چې سات یې وته بیا په خپل شکل. قرآن کریم فرمایي چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نه قتل شوی دی او نه په صلیب خېجولې دی بلکې دی تا خپل مرګره د عیسی په شکل شو هغه دوی مرګ او دوی وایي چې مونږ عیسی علیه السلام وجل. عزیزانو اوس دا باس دی چې عیسی علیه السلام اسمان ته لاړو
نو دا خو انسان په آسمانونو کې د انسان خوراک او انسان ته بیا د قضاء حاجت ضرورت د دې څه پوزیشن علماء لیکي چې د اسمان تتلل یوازې د ده نه دي، اسمان ته ادریس علیه السلام هم ژوندی تللی، یوازې عیسی نه دی. ادریس علیه السلام هم اسمانونو ته ژوندی تللی دی او فلحال په اسمانونو کې اوسي. تاسو خیال راغلی؟ واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. په ژوند دی بوتلی و اسمانونو. نو عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې چې لاړو نو هغه د ملائکو صورت اختیار. اوس چونکې ملائکو ته د خوراک سکاک قضاء حاجت وغیرہ ضرورت خو نشته، نو عیسی علیہ السلام تم ضرورت نشته او تر قیامت پورې به په اسمانونو کې په دې شکل کې اوس دی به په قرب قیامت کې بیا راکوزي. عزیزانو آثار د قیامت دا دي چې څومره پیغمبر بیان کړي چې امام مهدی به پیدا شي، بل به آثار قیامت کې دای چې حیا به د خلکو نه لاړه شي، هر سړی به دومره بې حیا شي چې د خبرې کولو شان به ورسره نه وي. فلحال ګورئ تاسو دې پرده به د ښځو نه اوچته شي، ایمان به د خلکو نه سلب شي، برای نام مسلمانان به ټولي، لیکن کم مقتضیات چې د ایمان دي هغه به دوی کې نه وي. هغه نه د ایمان مقتضیات څه دي او ایمان وایي څه شي ته؟ ایمان وایي تصدیق او یقین په هغه شي باندې چې کوم خدای را لېږلی دی او جناب محمد رسول الله قوم ته پیش کړی. تصدیق او یقین په هغه شي، هغه صرف قرآن کریم دی. تصدیق ما جاء به النبی، هغه صرف قرآن کریم. عزیزانو ستاسو سوچو، قرآن اصل ایمان دی او اصل اسلام. عیسی علیہ السلام تیر شوی د رسول الله نه 5.5-600 سال وړاندې او په انجیل کې هغه ته دا ویلي شوي وو چې تا نه پس به یو بل پیغمبر هم پیدا کیږي چې هغه به نبی آخر الزمان وي، هغې نه بعد به نبوت ختم شي. نو عیسی علیہ السلام قوم ته دا ویلي چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي، یاتی من بعدی اسمه احمد. ما نه رستو به چې کوم پیغمبر راځي داغه نامه به احمد وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نامې وي، په اسمانونو کې په احمد نامه باندې وو او په ځمکه باندې په محمد نامه باندې. نو دا پیشنګویي عیسی 600 کاله مخکې قوم ته کړی. د دې تصدیق د انجیل نه شوی، اگر چې هغه اصلي انجیل خو انګریزانو ختم کړی. کتاب او انسانان خو پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو د مکې نه مدینې منورې او د شپې دوی روان شو، دیو ابو بکر صدیق. لاره کې یو غر دی، پاس په سر کې یو غار دی، غار ثور ورته وایي. په دغه غار ثور کې دوی شپه تېره کړه، ورځ یې تېره کړه، د قجورې او ستوان ورسره وو، دا بیا خوړل او وخت پسې تېر. کافر ورپسې ګرځېده د مکې چې پیدا یې کوي چې ختم. کونترې ته حکم وشو چې سکنټونو کې د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه. کونترې رالې او د دې غار په خوله کې جاله جوړه کړه چې چاته دا پته ونه لګي چې دې غار کې څوک ننوتي. که څوک رام شي نو وایي به که دې کې ننوتی وی خو دا غار جاله به ورانه وی. الله چې د چا حفاظت کوي د کونترو په جالو هم کوي. خبره پوهېږئ؟ جالو هم کوي. او چې الله د چا حفاظت نه کوي
کلاشنکوپ یو کلاکوپ تماچې او ټوپک یې ورسره یي او سر وخوري هم نشي بچ کولی شي او ورسره یي او د ډز نشانه شي او چې هغه حفاظت کوي نو د کونترو په ډکو باندې حفاظت مکې ټول کافر ورپسې ګرځېده او غار کې ناست دی ورته نښکاري ړاندې کړ ابوبکر صدیق د خپل کمیس وشلول او په دې سوړو کې ټوټې کېښوي چې بار نه مونږ څوک ونه ګورو یو سوړه پاتې وه هغې له د کمیس ټوټه نه وه نو خپه یې اوږده کړه او دا پوند یې په هغه سوړه کې کېښ دا اوس داسې ټایم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق په دې پتون سر ایښی دی اوده دی اوس دا خوند به تاسو نه یې اخیستی چې چا سره دې عشق وي او چا سره دې مینه وي او د هغه سر په خپل پتون کې دی او هغه اوده شي که نه په دې تاسو اوس پوهېږئ چې خدای راستي که دا بوی هم درغلی ما خو تا ته وایي چې دا ځناور نه وي چې ورپسې څه وخت کې هغه خپل دغه روان وي که نه هغه شپون یا غوبا نو خو ډېر ګڼ شی نو چې دی اواز وکړي چې ایش نو د سر ځناور چې دی په ځای ودرېږي چې مالک راته اواز وکړو چې ودرېږي داسې ده که نه ده یاره قسم په خدای دی دا خرونه نه دي خرونه چې دا رواني چې د پاسه سر اچولي یا خاوره یا څه او چې خروالا ورته وایي ایش ټپ ودرېږي خر یعنې تجربه وکړي د پاکستان قوم ته ایش ایش کوه که والله که په خبره پوه دا لږ ډېر چې ښه دي څه پېښ نه دي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پېښ مږې ته پیشو وښایه پیشو ته مږه وښایه ته بیا د دې وګوره چې دا زبرګه ده وکړه دا مونږ چې لږ ډېر ښه یو په څه پېښ نه یو قسم په خدای دی چې دې قوم ته زه ګورم به د قرآن هغه آیات را یاد شي څنګه دی چې دوی نه اوري الا دعاء و ندا نه اوري دوی الا دعاء و ندا یا پیار رسوله دې خبره نه پوهېږي الا دعاء و ندا خالی आवाज واوري چې څه خبره ده نور په 16-15 نه دي چې دا څه ووي ماته دا را یاد شي تاسو خیال را نو دې وخت کې دا خلق صرف आवाज اوري پوهېږي نه چې دا د څه ووي عزیزانو اوس په دې خوند خو ابوبکر پوهېدو که نه چې د پیغمبر سر د هغه په پتون پروت پوند دی چې پاسوړه کې کېښوه نو دننه نه مار وچیچلو اوس هغه د مار چیچلو ابوبکر صدیق له دومره زور ورکو چې خوځېدو ځکه نه چې د پیغمبر خوب خراب نشي او د سترګو نه بې اختیاره اوښې د درد نه راتوی شو د رسول الله په مخ مبارک دی چې سترګې وغړولې چې ابوبکر ولې جاړې و یا رسول الله ډېر ساعت شو چې مار چیچلی او خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي اوس خو ستا او زما یارانه ده او زه به ستا په پتون سر کېدم یا ته زما په پتون سر کېده او لاګه نه ما په موچای وخوره موچای خدای راستي چې سر لدیم خښته ونیسم ته به وایې څه چلو سوچېد وایي موچای وخوړم بیختې وځه ته اوده پروت یې او زه موچای وخوړم داسې به وایي که نه وایي نو خالی په وخو خوراک نیمګړي یې ماما نور خبره کمپلیټ کا علي واخه پکار اوس دار خوند خو یا ابوبکر پیدو یا سردار کونین پیدا چې مار چې چلے دی او رب نو مار چې چلے تاسو یو بل سره چې ملو شي داسې وکړي که نه تابعدار غلام خدمتګار جی وایي تابعدار یې بېرته بلکل مونږ یو استاد وو مونږ به ورپسې روان وو چې مدرسې نه به چوټي شوه هر خلک به چې والا په مخ راغله مولانا صاحب سلام علیکم خادم تابعدار مولانا صاحب به تېر شوی بیا ستا په ښځه یو څو به ورته وشو ویل دا واوره چې دا په سینه لاس کې دي د ده نه لوی زن طلاق بل نو هغه مونږ استاذ کابلی او مالجي ولې وی چرب زبانی کرے دے ایمان پکې نسته
دا چرب زبانی دا غلام تابعدار تړلې چرګ. اوس کته تړلې چرګ مې لګ بیتی شکنه در باندې سورېګم چې لګ غځې پورې مې اوس لګ دغه ما لګ پشاکه د دې په ولې و زخري مت ما چې اوسوي چې تړلې چرګ دې چرګ زده حلالو څنګه چل کې دروغ ولې هغه خبره ولې کې چې کوم ستا ایمان نه دی. دا تاسو وایي چې دوستان او پلانې او ډنګړې یو ورځ ما ته خپل کلي کې چا وویل چې یاره جي دوستان مې ډېر زیات دي. څوک ما بله ورځ مې بیا تپوس مال څنګه چل دی ویل ټول مې پرېښود. مال ولې ویل خو راځه سو کوئی تورې راوغواړه سو کوئی کاوه راوغواړه زمونږ کور کې د روټۍ درک نه لګي دی له تورې او کاوه راغواړه. مال حرامي ما تا ته کال مخکې ویلي دوستي څه ته وایي ستا د دې زمانې دوستان دې زمانې د دې زمانې دوستان خدا سے شی دی لکه مولانا وی یاران ای زمانہ مثل گل یناران یاران ای زمانہ مثل گل یناران در باغ آشنائی بوئے وفا ندار در باغ آشنائی. د دې زمانه یاران د انارو د ګل په شان چې باغ لورنو دي تک سر ګلونه او چې ټول باغ کې وګرځي تی بوی بدر نشي. د انارو ګل خو بوی نه رنگ ډېر خسته بوی دا لوانه غوادي د دې زمانه یاران دي کې بوی نشته رنگ او ټنګ ډېر خسته ده. لوانستان یو ځای دی په هندستان کې دغه غواګان ډېر خسته او پای پکې ګوټم دي. دا زمانہ او دوستان دوستۍ کم دي. دوست داو چې مار چی چلے دی او رب نه وي سترګې چونکې بے اختیار شیو وخت پیغمبر مار راو ولولې د ابو بکر چی چلو امار ورته وی چې یا رسول الله اوسه را باندې وختن رانه وکا چې دې می ولي وچی چلو ولولې دی وچی و یا رسول الله شپک سوا کاله وشو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو. دې خبره ته په غور وګورئ. عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کولو او په تقریر کې دا وی چې ما نه رستو به یو پیغمبر راځي چې محمد نامه به وي او بیا به د مکې نه هجرت کوي او مدینه ته بځي. په لاره کې یو غار راځي هغه کې غار ثور دی په دې کې به درې شپې تیری. نو د ابوبکر ټولي سورې بند کړي چې ما تا ته پکې کته دا یو سوره پاتې و چې تا دیدار مې پکې کولو هغه کې د پونده کې خو نو شپږ سوه کاله وشو چې په دې غار کې زه ستا د دیدار په انتظار ناست نو ستا د عشق په دنیا کې داسې لیونی شوم چې په ځان پوه نه یم چې ستا چهره انور را باندې قتل بند کړه او دله مې ټک ور کړی دی. څه سزا دی چې خوښه یې ماله سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ځه خلاص ابو بکر ته ویل دی خوا که خپه خپه دې خوا کړه الحمد او قل هوی پې چوف کړه. ابو بکر وایي چې چوف څه والله که دا دردم راته و لکه سړي کې ازغی نه نوتي ته خو اوس الحمد او قل هو په موچای چوف کړه درد به نورم زیات کنه دمګری لور شه کنه چې موچای خوړلې ستا دم نن د پیرنګي د یو ستنې برابر نه دی پاتې شوی. زیلوکین یو انجکشن دی چې مار خوړلې یو لړم خوړلې یو راشه زیلوکین په مغزه کې زه ورته کومه سکند کې به ټیک شي هر څه درد مرد به لاړ شي. نن ته ټول قرآن په موچای خوړلی چوپ که درد به نور زیاتېږي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې قرآن همغه دی خو خوله د محمد نه ده دی له محمدي خوله پکار دم همغه دی. دلته یو زیارت دی په دې اکرپوره کې اخون پنجو صاحب ورته
بلار روان طالبان ناس کی روټای سپورا اخون پنجو سے رحمت الله علیه ورته چاله کا ولی خپای ویجی روټای شتا او ترکاری نشته ترکاری نشته طالبانو کله کله ترکاری نه وختنم کړي د جری جماعت کې چاله کا روټایم به ترکاری نه خوړلې ها کریم دا جماعت ته چرانه نو ځان نه د پړنګ ځامن جوړ کړي او چونیا دا سفته ولې نه وړولې دا دې ولې نه برابر کړي او په ولې جماعت کې نشتا دا بجلی ولې دا او چونیا دا سی وای دا غچنه دې چې سبا مردار پروت یو غته درکې وای ټول درنه لری لری ولاړی دا غچنه تیرې تپوس کړي زما د دکان مخه ته ما خام یا غرمه ټیم کې چنه تیری نو کاسا ور سره نو دا د بازار کې د چولو دکانونه نه دی ولا پکې چولې اچو نو د درې ګوټه ته زمو کما اکاسه نه نور پکې څه نه تاسو خیال ده وختونه هم کړی عزیزانو د خدای د کور څوکیدار استاد کور او د بنگلې څوکیداری ته څومره دیکبال کې او د خدای د کور څوکیدار چی ادي په نظر کې سره مارته وی اخلاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے ته چلاړ اجیانو صاحبانو کا مکی ته تلی په بیت الله شریف کې کاونټری دي شنیش دي ما په مکه کې د مکی د خطیب نه تپوس کړو چې د دې کاونټرو د رنگ ولې بدل ما ته وی چې تعال امشي معیا اكلمك في هذه المسألة دا خبره در سره کوم ما سره لاړ شوی ما ته وی چې په غار ثور کې چې کمی کونترو جال اچولې و د پیغمبر د بچاو د پاره دا هغه نسل دی چې را روان دا هغه کونتري عزیزانو د پیغمبر سر د ابوبکر په پتون پروت حضرت عمر په مدینه کې ورته وې چې ابوبکر زما د ټوله زندګۍ نیکیانی چې دي هغه ټوله تواله او د غار ثور چې ستاد پتون د پاسه د پیغمبر سر پروت دغه نیمه غنټه مال را ابوبکر ورته وې چې د پیغمبر د سر نیمه غنټه تعالی درکول زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په ټوله خدایي ورنک رحمان بابا دې ته اشاره کړې د ابوبکر د الفاظ دي چې رحمان بابا په خپل کلام کې راوستي دي چې د یار در په هزار درمان ورنکما د یار دربا په هزار درمان ورنکم آشنائی بدی په این و آن ورنکما کيو ظلم دي زلف پلاس کې اوزي کيو ظلم دي زلف پلاس کې اوزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما تر زلف پور نور زلف سدی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما سون ویلم ستاسترګي کا خدای کاندي سون ویلم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لب تر غزان ورنکما رحمان یو ډیر خناک شعر بل دی که یو ظلم لاستا په بوسه برشي بوسه معنا چا نه خلا